کتونکو د ټیم کې صدیق آباد پاټک کې موجود یو ایسی خار محب الله صاحب مو سره ملګری شوی ډېر زیاته مننه کوم سره شنواز صاحب هم ډبل ای صاحب د یو داسې ځای ویزه ټوکو چېرته چې د نشې دوه ناروغه مریضان دي دوی شکریا ادا کوو چې د ویزه ټوکو او دوی وکتل هغه بیماران چې کم په نشه باندې اخته دي باقي دیو نظر ورو چې د ویزټ نه دوی ته څونه معلومات رااله او دوی دپاره به دې څه کوي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سهیل صاحب ډېره مهرباني ستاسو د ټیم او دا وخت مونږ چې کوم دا سحر ریهاب سنټر دی په پاټک کې په دې کې مونږ موجود یو هغې چې کوم مینجمنټ کسان دي زه د هغې مشکور یم دلته الموسټ 22 کسان چې کوم دي ډرګ اډکټس دي د هغې دلته انډر ټریټمنټ دي دوی ډېر په ښه ویل منیج په ښه طریقه باندې چې کوم دی منیجمنټ کړی دی او ما اوس خپل څه تجاویز او خپل ایکسپیرینس شیر وکړو چې یاره تاسو زما افیس ته وزټ وکړئ چې څه کمې به شي زما په پارټ باندې چې هغه زه انشاءالله سرته ورسوم. خطر ته سرجي کافي بهتري راغلی د داسې به نور خلک چې هغه به نشې کوي یا به داسې والدین چې هغه بچي به نشې کوي ډېر اهم موقع ده هغوی دپاره ستاسو څه داسې خصوصي الفاظ یعنې سهیل صاحب اصل کې نشه چې کوم ده دا زمونږ شرعي طور هم حرام ده او په معاشره کې چې کوم دی څوک چې کوم نشهیي نو هغې ته زمونږ معاشره هم اجازت نه ورکوي ډېر تاسو پته را ډېر په زه به دا ووایم په سپک نظر ورته کتلی کېږي چې یاره دا ولې دا سړی د نشې عادي شوی دی خو بهرحال دا خلک زموږ د معاشرې حصه ده د معاشرې نه موږ دا لرې کولی نه شو په دې معاشره کې دننه به دې اوسېږي او بیا به د هغې دپاره مختلف طریقې چې د دې ریهاب وشي نو په هغې دا یو ریهاب سنټر چې دی نو هغه ذمهواري دوی ترسره کوي چې دا کسان واپس د یو هیلتي کمپټیشن د یو هیلتي معاشرې چې کوم دی جوګه ګرځئ چې دا راوځي او د خپل بچو سره د خپل فیملي سره داسې اوسېږي لکه څنګه چې کله دوی د نشې کول نه مخکې د هغې څه اوسېدل نو ماشاءالله دوی ډېر ښه لګیا دي یو ښه اکټیویټي کوي نو زما نور هم دلته چې کوم داسې کسان دي چې هغه پیرنټس دي هغې څو داسې اډکټ ماشومان ورسه ورسه دي چې هغه هغې دپاره یو ناسور جوړ شوی دی نو هغه دلته اډمټ کولی شي په دیو چې کوم ریټس دي کوم اډمیشن فی دی هغه هم ډېر نامینل دی ډېر معمولي دی او موږ به ورسره انشاءالله تعاون کوو د ډسټرکټ اډمنسټریشن طرف نه او دوی خو الریډي دلته دا سنټر چلی نو هغې دې خپل دلته کسان راولي که اډکټس ته هغې کې ورسئ. ښه تاسو دا کسان وکتل د دې هغه احساسات جذبات څه وو یعنې روغېدو طرف ته تقریبا دلي دي تاسو څه وایي دې حوالې سره؟ سهیل صاحب آلموسټ دا کسان خو چې ما وکتل ما ورڅخه تاسو پته وه 10-15 منټې یې زما خبرې وشوې دوی آلموسټ داسې دي چې ریکور شوي دي څه لږ ډېر کمې به پاتې خو هغې به انشاءالله د وخت سره کور شي دوی آلموسټ داسې دي چې د صحتمندې معاشرې د صحتمند سرګرمیانو چې کوم دی جوګه جوړ شوي دي او انشاءالله په ډېر کم ټایم کې زما دا امید دی چې دوی د خپل ایفرټس داسې جاري وساتي او دوی په خپل ځان کې د نشې خلاف یو مضبوط چې کوم دی عزم به ځان څه وکړي نو ډېر زر به انشاءالله دوی راوځي او په معاشره کې به بیا هغه شان خوشحالۍ ژوند تېروي څنګه چې مخکې به دوی تېر نو ډېر کتونکي به دې ګوري داسې خلک به هم دې ګوري چې په کور کې داسې څوک ناروغه دی د نشې نه یا داسې خلک چې هغه نشې طرف ته روان دی او اهم موقع ده پیغام به څه ورکوي کتونکي؟ بس سهیل صاحب داسې خبره ده چې موږ ته دې ته تله پکار دي چې دې کاز څه دی وجه څه ده روټ کاز څه دی چې یو سړی ولې په نشه باندې راوړي نو هغه تاسو ته پته چې ډېر زیات فیکټرز دي لکه د کور بوج دی د کور کې چې کوم دی د والدینو په خپل بچي باندې نظر نه دي ساتل د دې نه علاوه په معاشره کې د بچي په کوم ځای کې ناسته پاسه دا پکې شامل دی دغه چې کوم بچی دی کوم چې نشهیي کېږي د هغه ملګري دي پکې ډېر څیزونه پکې دي د هغې د وجې نه چې کوم دی یا معاشره کې د نشې چې کوم خرڅوونکي خلک دي د هغې په اسانه باندې دستیابي ده چې هغه ایزیلی اویلیبل ده دوی ته نو دا ټول فیکټرز چې کوم دي په دې کې شامل دي خو بهرحال زما میسج دا دی چې دې ته مونږ په دې نظر کتل پکار دي چې زموږ ته په قرآن مجید کې هم دا کلیر کړ د الله تعالی چې کوم دی حکم دی چې نشه چې کوم ده دا دغه حرام ده په حدیثونو هم چې کوم دی خبره ثابته ده چې دا حرام ده زمونږ په کلچر کې په رواج کې هم چې کوم دی دې ته په سپک نظر باندې کتلی کېږي یو دا چې کوم انسان په نشه اخته شي د هغه نه خپل مور او پلار د هغه نه خپل بچي او خپله ښځه هم د هغه نه نفرت کوي نو خپل ملګري هم پرې نفرت کوي هر سړی د نشهیي په نوم باندې رابولي نو پکار ده چې دا خبرې سړی په ذهن کې کېږي او مضبوطه کلکه اراده وکړي عزم وکړي چې یاره زما نه خلک ما ته ولې سپک نظر کوي پکار ده چې یو خبره دا زه پرېږدم نو زه به بېرته زما ته به خلک د مینې او د محبت په نظر باندې ګوري. تھینک یو سر.